بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه ستاسو کوربه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د سوات تحصیل کبل علاقه کوزه باندې د دلته مشران راوتي دي د خپل نوجوان نسل لپاره. څنګه چې تاسو ته معلومه چې په هر علاقه کې د منشیاتو یو زور د پاور دی، نو هغې په حواله سره دلته یو غونډه جوړ کړی شوې ده چې په دې کې علماء کرام د علاقې مشرانو ګډون کړی دی چې د هغو سره به خبرې اترې کوو چې دې تنظیم مقصد څه دی او هغو نوجوان نسل ته او منشیات فروشو ته څه پیغام ورکوي. د فحاشۍ او د وریانۍ نه د پاکېدو دپاره او د هر قسم د فساد تاسو سره خپل تعریف وکړئ او چونکې تاسو دا تنظیم جوړ کړی دی، د دې مقصد څه دی او آیا دا به مسلسل رواني که نه او منشیات فروشو ته به څه پیغام ورکړو؟ ډېره شکریه یې ستاسو د راتلو د کوریج کولو. موږ تنظیم نوم دی چې تنظیم سمه لار کوزه باندې، او دا دې نه په وجود کې راغلی دی چې دلته کې شکایتونه دا دي چې یو آیس یو موزیره شی دی، نور منشیات هم خو هغې ډېر زور نیولی دی. هغې د مخنیوي لپاره موږ دا جوړ کړی دی او دا صرف د یو وخت لپاره نه دی جوړ کړی چې موږ دا پروګرام وکړو او د هغې نه وروسته بیا د خبره ختم شي. دا به تر هغه پورې جاري انشاءالله چې تر څو پورې موږ مکمل طور په د کلي نه د دې خاتمه نه کړي، بلکې دا کوشش سره هم کوو چې تحصیل په سطح خوا او شا د همغار ډېرې چې کوم کلي دي په هغې کې هم د دې چې کومې اډې دي کوم منشیات فروش دي دا مکمل د تعزیرات پاکستان د دسې وې دپې لاندې مستقل جیلونو ته ولېږلی شي. سر تاسو څه پیغام ورکوئ نور مشرانو ته او د تنظیم مقصد چې کوم دی د منشیات فروشو خلاف دی، نو په دې کې به تاسو نور فلاحي کارونه شاملوئ که نه؟ زمونږ خو دي اولنی مقصد چې د کم خلاف مونږ د کم ګامونه پورته کړي دي، دا د منشیاتو خلاف زمونږ فرست سټپ دی او د دې په باره کې تقریبا مونږ د 15-20 ورځو نه د آګاهي مهم چلو. نو په ټول کلي په دې علاقه کې اول سټارټ مونږ د کوزې باندې نه واغستو. دا آګاهي مهم مونږ وکړو تقریبا په هر جماعت کې په ټول بازارونو کې او علماء کرامو نن زمونږ کانفرنس دی دا ټول مونږ راغونډ کړي. نو فرست آګاهي مهم زمونږ دا دی د دې نه وروستو چې په کلي کې کم نور داسې څه کسان غیر خلک راغلي دي کلي ته او هغوی داسې په خرابو سرګرمیانو کې ملوث دي، د هغې نه وروستو به انشاءالله تعالی د هغې خلاف مونږ اکشن کوو. چېرې دا کسان خو کلي ته راغلي خو دوی څه کوي، دوی که په ښو کارونو کې دي نو زمونږ وروڼه دي، خو که چېرته په داسې نور څه ککړو کارونو کې شریک دي نو د هغه سره سره به دغه هم انشاءالله دویم سټپ دی بیا زمونږ. کومه غونډه چې دا دې ته په نظر ګورئ او نور خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا اول خو عبدالله ستاسو شکریه ادا کوو تاسو ولې زمونږ خو صرف دا یو ایجنډا دی چې لکه د منشیات په د کلي کې ډېر سیواشي زموږ په کوزه باندې کې زمونږ آبادي ډېره غټه ده، لکه خاص کر آیس چې دی نه لکه آیس دومره خرڅېږي په کوزه باندې کې د خلک د بل کلي نه راځي او زموږ په دې کلي کې آیس او چرسو دا لکه داسې خرڅېږي لکه نسوار. نو د هغې دپاره موږ چې دی نو لکه دا یو تنظیم جوړ کړی دی، د هغې نوم چې دی نو سمه لار. نو په دې کې چې دی نو موږ نن یو غونډه کړې ده د جوماتونو کوم عالمان چې دي او نور مشران دي معززین دي، د هغې لپاره موږ د هغونه تجاویز الو او زموږ چې دی نو لکه بالکل پرامن دغه دی د منشیاتو خلاف. نو دا انشاءالله دا تحریک په چې دی نو دا به ثابت تحصیل کابل کې به خورو که خیري. زما نوم دی احتشام الحق، ریټایر ټیچر او چې دی نو اوس پنشني او دې جومات کې خطیب یم. موږ دا تنظیم چې جوړ شو زه دوی ته ډېر مبارکباد ورکوم، ډېر داد ورکوم او دا یو زبردست کار وشو ځکه چې په دې معاشره کې دا شی زیات شی دی، نشې او نشاور څیزونه او دا د دې معاشري زهر قاتل دی. زه دې تنظیم له مبارکباد ورکوم او یو لوی اهم کردار یې ادا کړ چې دا کلی د دې خباثتونو نه پاک شي، دا نوی نسل تباه نه شي، دا تباه کېږي، تباهي طرف ته روان دي. السلام علیکم جی. السلام ورحمت الله. تاسو خپل تعریف وکړئ چې نن چونکې دا منشیات خلاف یو جنګ لپاره یو غونډه راټوله شوې، دې ته په نظر ګورئ او منشیات په حواله سره بس تاسو څه تاسو صاحب زما نوم محمد ثاقب دی او بسم الله مسجد محله ګلستان کوزه باندې امام یم. دلته زموږ کلي کې حدیقة العلوم په نوم باندې د علم مدرسه هم ده او دا د انسانیت سره خیرخواهي ده. کوم چې مضر خلک دي، فسادي خلک دي، د معاشرې د بګاړ سبب ګرځي، د انسانیت د ذله کول لپاره رسوا کول لپاره سبب ګرځي چې هغوی
دغه منشیات فروش دي او نشاور سیزونه خرڅوي په هر شکل او نوم سره چې انشاءالله چې په خپله باندې بذات خود زه او زما څومره ملګري علما کرام دي هغوی د مخکې نه همیشه لپاره د معاشرې د خیر دپاره محنتونه کړي هغو د خیر خلک دی او د نفع د فایدې خلک دی د دې په وجه باندې معاشره کې الحمدلله ډېر خیرونه خورېږي او چې کله عام خلک دغه شانتې اهل حیثیت والا خلک هغوی دغه یو ذمهواري اوچته کړه نو انشاءالله د هغو نه به زیات د علما کرام محنت کوي او انشاءالله د معاشرې د فلاح بهبود دپاره د انسانیت د خیر دپاره به انشاءالله د دې شپه ورځ هر وخت دغه محنتونه به جاري انشاءالله د خوش کشو مې پلونو کې ناسته پریدا څوک به دې مړ کي دا د نیمو شپو راتله پریدا مور مې ویل بس دی ناوخته ګرځېده پرېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل مصروفیاتو نه وخویستو دې پروګرام ته راغلی. دا زموږ د کلي په سطحه باندې یو ګرینډ جرګه ده د منشیاتو خلاف. دا د هر قسمه سیاسي وابستګۍ نه بالاتر موږ د کلي په سطحه یو ګرینډ جرګه راخکړې ده او په دې کې مخصوص خلک موږ راغوښتی دی. د کلي عام خلک نه دی، مخصوص خلک دی کوم چې معززین دي، علما کرام دي، هغه موږ راغوښتي دي او الحمدلله موږ چې کوم خلکو ته دعوت ورکړو نو هغه 100% راغلي دي. د دې مقصد دا دی چې یاره په دې علاقه کې د منشیاتو رجحان ډېر زیات دی. زموږ نوی نسل چې دی هغه منشیاتو خراب کو، هغه آیس او د پوډرو په هغې لت کې مبتلا شوي دي او د هغې د وجې نه زموږ معاشرې ته ډېر زیات دغه د ځوانانو ژوند تباه شو. د دې نه علاوه د بدامنۍ، د چور او د ډکیتۍ واقعات چې دي هغه ډېر زیات شوي دي. د دې وجې نه خلکو د دې ضرورت محسوس کو. د دې دپاره موږ په دې کلي په سطحه باندې یو تنظیم راښکړی دی. د هغه تنظیم چې دی نیغه لار د هغې نوم دی او هغه دا اکټیویټیز کوي. نو الحمدلله دا زموږ نن اولنی پروګرام دی د هغې په سلسله کې انشاءالله دا سلسله به زموږ جاري. بس نظر ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم دی رفیع الله، زه مینګور اوسېدونکی یم او دلته کې خطابت کوم رحماني مسجد کې. الحمدلله ملګرو له الله پاک یو موقع ورکړه. حالانکې دا کمکار چې شروع دی دا د هر مسلمان فریضه ده. منشیات یوازې اسکل نه دي، دې سره ډېر نور جرم کېږي. چرس او پوډر یو اسکل نه دي، د دې سره غلا ته لاچول دي، قتل ته، زنا ته، دغه شان نور قتل و غارت ته. د دې په وجه باندې معاشره برباده شوه. ینګ هلکان چې دي هغه تعلیم نه ووتل، د پلار قدر نه کوي، د مور قدر نه کوي. دې په وجه باندې د ملګري راغونډ شوي دي او انشاءالله تعالی علما کرام اوس انشاءالله ټول ملګري دي انشاءالله تعالی. جی بالکل ګران کتونکو په دې غونډه کې سره سپیشل پرسن موجود دی، هغه چونکې په موټر سایکل باندې راغلی دی. نو هغه سره تپوس کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاسو ولې دلته او په دونه دغه باندې جی دا خو زمونږ د کوزي باندې د مشرانو یو ډېر زیات ښه اقدام دی چې هغو د دې منشیاتو خلاف هغه راپورته شو او یو داسې قدم یې واخیستې چې په هغې کې زمونږ دپاره د ټولې معاشرې دپاره یو ښه مخې ته د هغې کارکردګي راځي او زمونږ را روان نسل چې دی هغه د دې غلطو نه، د دې تباهکن کارونو نه هغه قلار شي. نو په دې کې زمونږ د نوجوانانو دپاره هغه ډېر یو ښه چانس دی او بلکې د را روان نسل چې کوم مستقبل دی هغه به په دې طریقه باندې ډېر ښکلی جوړ شي او د دې علاقې نه به د دې منشیاتو د غلطو کارونو او د دې به روکتام وشي او انشاءالله ستاسو میډیا والا هم په دې کې ډېر غټ کردار دی چې هغه تاسو په ښه طریقې سره ادا کړو. ډېره مننه. جی بالکل خپل کردار هو نه به خو لکه چونکې په کار ده چې دغه هند په نور علاقو کې هم دغه هنتې غونډې جوړې شي او کم منشیات خلاف ناسور چې کوم دی دا ختم کړی شي او زموږ نوجوان نسل چې دی هغه بچ کړی شي نو ډېر زیات بهتره به وي. د روان پروګرام پورې مالا جات راکړئ. الله فامان.